خوراک، څښاک او پوشاک د یو قام، قبیلې یا سیمې د کلتور پیژندګلوي ده. او بیا پښتانه چې چېرته هم آباد دي تقریبا ټول په خوراک، څښاک او پوشاک کې خپل یو ځانګړی حیثیت لري. که په خوراک کې غوښه، نو څښاک کې د چای او شوق، او پوشاک کې کمیس، پرتوګ او په سر پټکې، ټوپۍ پکول، پسرول رواج د مودو راسې را روان دی. د پوشاک په دې لړ کې زنانه، مشرانو، پیغلو او ماشومانو جنکو چولۍ خپل یو روایتي او کلتوري اهمیت لري. کوز د چکدره افغان مهاجر کیمپ کې مشته افغانان چې هر څومره وخت تیر کو خو خپل پوشاک کې بدل نه کو. او بیا په خصوصي توګه د ماشومانو جنکو د ګلکارۍ ډک رنگارنګ چولۍ او کمیسونه خو تقریبا په هر دکان کې اویزان په نظر راځي. موږ د افغانانو د چولۍ راوړو د پیښور نه، افغانانې مالي، پاکستاني مالي، پنجابیاني مالي. دا زموږ یو کلتور دی او په دې کلتور باندې موږ ویاړو او دا کلتور موږ ډېر په مینه محبت باندې خرڅوو او دنیا شي خلک یاد دي. دې کې چې غټې دي 4,000 5,000 6,000 3,000 3,500 قسمونه دي کې، او وړې چې دي په هغې کې بیا د 200 والا 500 والا 1,000 1200 1400 په دې کې مې سره بیا قسمونه دي. د عامو کپړو سره موږ افغاني فراکونه هم خرڅوو، د افغاني کلچر فراکونه د وړو ماشومانو، د غټو عرضو عمر زنانو کپړې موږ سره ملاویږي. دا هم پاکستاني خوښوي، هم زموږ افغانانې خوښوي، هم د پنجابیان د ښکته نه راځي دوی هم خوښوي. د وړو ماشومانو هم شته، د غټو هم شته. دا یو ښه رواج دی د افغانانو خپل د جامو، او دا دلته ښه ډېر په ارزان ریټ باندې ملاویږي. ګران هم شته، ارزان هم شته. 3,000 غټ سوټونه چې دي 3,000 4,000 5,000 پورې هم شته. د ماشومانو 500 نه تر 1,000 1200 روپو پورې هم شته. د افغان زنانو او ماشومانو دا چولۍ تیارې هم راځي او دلته په کورونو کې هم جوړیږي چې د ځایي سره بهر نه راغل سیلګر هم اخلي او بهر ته لیږلی کېږي هم. او د کوم میلمانه چې راځي چکر دپاره، ټوریزم د کوم خلک چې راځي هغې دپاره استعمال لپاره خاص کر راغلي. او بیا زموږ افغانان خپلو کې مې دلته استعمالوو، او خاص کر دلته داسې خلک شته چې هغه دا جوړوي دویم کار هم دلته کور کې خلک روانوي دې سره. د کې بیا دوه قسمه راځي، یو قسم د هینډیکرافټ والا جوړیږي د لاسو هغه، او یو قسم مشیني کار والا جوړیږي. د مشیني کار په نسبت باندې د لاسو هغه کار چې دا لږ قیمتي، ځکه په دې باندې وخت هم ضایع کېږي او په ټیم کې جوړیږي. او دا نور چې دا مشیني کار دی دا زر جوړیږي. د لاسو هغه کار چې کوم وي هغه 1,000 1200 روپۍ، مشیني نسبت دا 500 600 روپۍ باندې ملاویږي. او د غټې هغه پاتې شو هغه 10,000 8,000 د لاسو هغه کار. او دا کچ بیا دغه سایزونه چې کوم دي مشیني هغه بیا 2,000 2500 3,000 پورې ملاویږي. افغاني چولې موږ دې لپاره ساتو، هم موږ خپل کور کې استعمالوو، موږ خپل زنانه هم زموږ افغاني چولې استعمالوي. او پاکستاني خلک هم ډېر راځي، زموږ د افغانانو نه پاکستاني ډېر وړي. موږ پنډۍ ته، اسلام آباد ته هر ځای ته موږ په آرډر هم تیاروو، په هر څه تیاروو. موږ په واټساپ باندې هر قسم په انلاین تصویر هر څه یي موږ ته په واټساپ باندې کې موږ هر قسم سوټ تیاروو. دا موږ خپل لاسو کار دی او موږ دا سوټونه هر څه په خپله تیاروو، خپل کالیګران هم دي. دا زموږ دکان ته بیا راځي. کوزدر چکدره کې مشته افغان کډوالو چې هر 100 کاله تیر کړه خو خپل پوشاک کې بدل نه کو، کم چې د دې د خپل کلتور سره د مینې اهمیت نور هم سیوا کوي. د افغان کلتور دا چولۍ کده لوی دي کده وړو، افغانانو سره سره پاکستانی هم راځي او خپل بچیانو او زنانو د پاره اخلي. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدر.